السلام علیکم ملګرو جنید خان ما د سایډ له دا ویډیو ګورئ جی الله پاک د هر مؤمن مسلمان د قبر د عذاب نو ساتي زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی و چې ټول نه خوفناک منظر چې ما کوم لیدل دی هغه د قبر دی حضرت عثمان رضی الله عنه به چې کله د قبر د پاسه درې نو غله او پته لګیده چې د قبر کې څومره عذاب دی نغه به دومره وجرل چې دغه ګیره مبارکه بټوله د اوخ کو نه ډکه شو دومره باغه فریاد وکړو د قبر د عذاب حواله سره د مختصر غونټ ویډیو دا مکمل وګورئ خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې کله بدکار انسان چې کله ګناهګار انسان مړ شي نو څه ټایم چې هغه جنازه کیږي او خلک بیا قبر ته وړي نو هغه چغه باندې خلکو لوي چې ما موړی تاسو لوي نه ښکاري چې د قبر کې اور بل هغه انسان چې کوم ګناهګار انسان هغه لري زینه د خپل قبر اور ښکاري جوخت ورغله هم نوي خو هغه پته لګي چې زما د قبر کې اور بل دی نو هغه خلکو لمینت زاریانه کوي چې ما قبر ته موړی تاسو لره ښکاري نه چې تاسو ما په زور دي کاندې لور غوډوي تاسو ما په زور دي اور لور غوډوي هغه خپل بچو لمینت زاری کوي خو چون کې د مرده چې کوم وي د چې کوم روح وي د خبرې څوک نوري د اوازونه څوک نوري د انسان نه علاوه هر شی اوري خو صرف انسان چې کوم دی د چغې نوري که چېر انسان وي د چغې اورېدی دغه ټایم کې چې څه ټایم دی د قبر لور ګزار کوي څه ټایم دی قبر کې خښئ او څه ټایم قبر ته وړي د چغې د ګناهګار انسان چغې انسان اورېدی شوی بل انسان نو دی به هغه انسان به بېهوشه شوی دومره خوفناکې چغې دی وهي څه ټایم چې دی قبر لا یوسي او هغه قبر کې خښ کړي نو دغه ټایم کې دی دا ارمان کوي چې یا الله چې ما دنیا کې ګناهیانې نه وي کړې ما دنیا کې نیکیانې کړې وي نن به د ما د قبر دا حل نو بل طرف له چې یو ښه انسان وي نیکمله انسان وي څه ټایم چې هغه مړ شي دغه څه ټایم چې دغه قبر لا هغه جسم وړي نو دغه روح خلکو لوي چې زر مې یو صحیح زر مې قبر له ورسوي او زما قبر خو د جنت د باغچو یو باغچه ده زر مې د آرام غزي له ورسوي ما خو دومره ټایم دنیا کې اسې تیر کو دغه انسان به هم قبر کې یو ارمان لري دغه انسان به دا ارمان لري کاش چې ما نیکیانې زیاتې کړې وي ګناهګار انسان به دا وایي کاش چې ما ګناهیانې نه وي کړې او دغه نیک انسان به دا وایي چې کاش ما دې نه زیاتې نور هم نیکیانې کړې وي نن به د ما قبر کې دی شي دې نه هم زیات ښایسته هغه به دغه کې لالچ کې راځي چې کېدای شي نور هم زما د قبر ښایسته وي نو داسې ډېر واقعیات پای تاسو په د قبر حوالې سره اورېدلي وي د قبر دا یو څو ویډیوز ماله میلو شو چې تاسو ګورئ د قبر کې څومره ډېر لړمانانو د قبر د پاسه ګرځېده نو ټول نه خوفناک منظر چې کوم دی زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د قبر منظر قرار کړی په دې دنیا کې چې د قبر منظر چې کوم دی هغه ټول نه خوفناک منظر دی داسې ډېر بزرګان داسې ډېر صحابه کرامو چې هغوی به کله په مقبره ورغی له پته لګېده چې په کم قبر باندې غذاب دی او کم قبر باندې غذاب نشته دی نو د قبر شپه چې کومه ده دا به په هر انسان باندې راځي د موت دا ذایقه چې کومه ده دا به هر انسان ټیسټ کوي هر انسان به د دې پروسس نه تېرېږي هر انسان به دغه امتحان له وررسېږي نو موږ ټولو مسلمانانو له پکار دی چې د خپل راتلونکي ژوند لپاره چې کوم زموږ پرمننټ ژوند دی د هغې دپاره د ټمپرري ژوند کې داسې محنت وکړو الله پاک رضا کړو چې هغه پرمننټ ژوند مو هغه ژوند مو چې کوم دی نه ختمېدونکی ژوند چې کوم دی هغه زمونږ ښایسته تېر شي او هغه ژوند چې کې به انسان ټول عمر مطلب ینګ وي د 33 سال ایج به وي د ښه په موج او مستۍ کې به وي نه به بوډا وي نه به ډېر ځوان وي دغه 33 سال یادېږي بعضې روایاتو کې 30 سال یادېږي بعضې روایاتو کې 33 سال یادېږي چې انسان به ټول عمر هماغه دنیا کې د 33 سال وي او د الله پاک د نعمتونو نه د جنت د قدرتونو نه ښایسته ښایسته مزې به اخلي دا یو شاړ غوندې ویډیو وه نو ماله میلاو شو ما تاسو سره هم شریک کړم د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډېره زیاته مننه والسلام